بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. یو مضمون به څنګه لیږي هغه د پر کم بنیادی خبرې دي، هغه باندې ان شاء الله لږ بحث کو. کم عام نقطه دغه تاسو ځان سره نوٹ ساتئ. مونږ چونکې اکثر اظهار رائے کم سړي سره خبرې غي چې ته اظهار کم شیز کې کوي یو مختصر انداز کې نغې ته ویل کېږي مضمون نویسی یا مضمون نگاری د یو شیز دی. دو شیزونی مطلب یو دی چې یو مضمون به ته څنګه لیکي. اوس هغه لپاره بنیادی کم شیزونه دي، هغه سره به ابتداء بحث کو. عام طور باندې مضمون چې لیکل کېږي دا په دوه قسمه باندې دي. یو عام مضمون وي اور عام مضمون دی ته ویل کېږي چې هغه کې سړی خپل معلومات درج کی اور خلکو مخې ته وړاندې کی چې دا یو مضمون لیکل غواړم، او دې ته عام طور باندې اصطلاح کې ویل کېږي انشاء. تاسو به اوریدلی انشاء پردازي، خپل معلومات چا سره شیر کول، خپل زړه خبرې عام خپل معلومات. تا تحقیق نه دی، تحقیق ته کړی دی خو خپل ذاتی تحقیق ته دی چا مخې ته کې خودل دی ته عام مضمون ویل کېږي او دې ته بل اصطلاح کې انشاء هم ویل کېږي. دویم چې کوم تحقیقی مضمون وي، علمی مضمون وي، هغه کې دې ته مقاله ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ مقاله اوږده وي، 15 صفحې کې دي شي، 18 کې دي شي، 200 صفحې کې دي شي، 300 کې دي شي. تاسو اکثر تخصص ته چې ان شاء الله لاړ شي بیا به تاسو تحقیقی مضامین لیکي، هغه ته ویل کېږي علمی مضمون او دې ته ویل کېږي مقاله. نه عام مضمون ته انشاء او چې کم تحقیقی وي هغه ته مقاله. او چې تاسو نن کم تحریری مقابله کېږي هغه ته انشاء ویل کېږي، هغه مقاله نه ده. مقاله به ان شاء الله تاسو یا تخصص کې لیکي یا کغه نه مخکې ان شاء الله موږ څه ترتیب جوړ کو، بیا به تاسو هغه باندې کار کوي. هغه بیا درته طریقه خیمه عام طور باندې موږ بحث انشاء سره کو. خو تاسو به علمی مضمون کې یو خبره ده، تاسو چې کله علمی مضمون لیکي مقاله لیکي هغه کې به د علما، محدثین، فقها، اسلاف کم اقوال دي د قران او حدیث باندې د غیر روشنی کې به تاسو یو تحقیقي یو نتیجې ته بزان رسئ. مقاله اخر کې بیا د لیکلوي چې ما دا تحقیق کو زه په دې نتیجې باندې ورسیدم. ها مقاله ده. خو دلته کې موږ بحث عام مضمون نویسی چې د انشاء ویل کېږي هغه سره بحث کو. بیا مضمون کې درې اهم شیزونه دي. پہلا بالکل ابتدا کې چې سلی کې لیکيږي هغه ته ویل کېږي تمهید. صحیح ده جی. منځ کې چې کوم لیکل کېږي هغه ته ویل کېږي نفسي مضمون، اور اخر کې چې کومه ده هغه ته خاتمه اور یا اختتام. دا دواړه لفظونه استعماليږي. عام طور باندې خاتمي لفظ استعماليږي. معلومه دا شو چې یو مضمون درو حصو باندې مشتمل وي. پہلا ته ویل کېږي تمهید، دویم ته ویل کېږي نفسي مضمون او دریم ته ویل کېږي خاتمه. خو یو خبره به یاد ساتئ چې تاسو به مضمون کې دا نمونه نه ورکړي چې عنوان د ورکړي تمهید بیا دغه مخ ته لیکل کړي، بیا د لیکلي نفسي مضمون بیا دغه مخ ته لیکل کړي، اخر کې د لیکلي خاتمه بیا د لیکل کړي. البته د خاتمه لپاره یو لفظ استعماليږي حرف آخر. حرف آخر نه آخر، دا کلی کې خیر دی. په دې خبره باندې پوښي خاتمه اختتام نه لیکي خو حرف آخر لیکل شي. حرف آخر کې تفسیری کې غیر سره درته بحث کوم. پہله چې تمهید کوم خبره ده، تمهید دا دې کې به تخپل مشاهدات، خپل خیالات یو مجموعه مخې ته کېدی چې راتلونکي مضمون دې حواله سره دی او دا زولې لیکم اور دا به صرف یو پیراګراف لیکي. صحیح شو کنه؟ یو دی کلمې چې ملاو شي غ جملې جوړي، جملې چې ملاو شي غ څه شي جوړي؟ پیراګراف. دا به تاسو یو پیراګراف نه زیات نه لیکي اور دا یو پیراګراف چې مشتمل دا د 8 نه تر 12 کرخو پورې د نه زیات نه وي. یو پیراګراف څونه کرخو باندې مشتمل وي 8 سے لے کر 12 تک. دې کې دنه تخپل یو تمهید ولیکا. او بهتر او افضل بهتره خبره ده چې ته د تمهید ابتدا په یو شعر سره وکي. شعر کې کلیات اقبال ځان سره ساتي، هغه کې کم بهترین اشعار دي، مساجد باندې خپل، مدارس باندې خپل، علماء باندې خپل، مغربي تهذیب باندې خپل، سیاست باندې خپل، تصوف باندې خپل فنونات تړلي. هغه کې به تاسو ډېر بهترین اشعار مليږي. صحابه کرام عظمت باندې خپل اشعار دي. نو کلیات اقبال ځان سره ساتي او یادوي هم د علامه اقبال اشعار ټول مذهبي اشعار دي. چرته به اشعارو کې ته نه ګوري چې مغرب تعریفي کړي، ټول د قران او د حدیث او د اسلام تعریف کړي. په دې خبره باندې ورسېدي. دا تاسو تمهید په باره کې خبر شي. اوس راشي نفسي مضمون ته. اصل دغه دی، دا تاسو مواد دي. د بلفاظ دیګر نفسي مضمون ته موږ مواد ویل شو چې کم مواد مقصوده دي. د کم د پرته چې لاګي د مضمون لیکي غدي کې بیانېږي.
دې کې 200 الفاظ یا 300 یا 400 پورې تاسو مزل کولی شي. ٹھیک شو کنه. بعض اوقات د پاکستان کې چې کم تحریری مقابله کیږي نہ الدا کی ہوئی جیسے کہ تاتبوئی چی 100 الفاظ میں اس کو سمیٹے 100 نہ زیاد الفاظ نہ لکھے کل کل اگر تو ہوئی چی 200 الفاظ سے زیادہ نہیں لکھنا ہے. تاسو غوث پلاس لیکل کوي تاسو ان شاء الله چې کله فراغت نه پس یا فراغت علم سره سره تاسو کمپوزینګز دکی خاص کر ایم ایس ورډ کې نه کې چې څومره ټکی لیکل دا اکاونټینګ خطه خي چې دومره ورډز تا ولیکلو هغه کې به پته لګي چې ما 100 الفاظ لیکلي دي. البته ان پیج کې پته نه لګي الګ هغه کې پته لګي خاص طریقې سره نه دا ستا نفسي مضمون دی دا په دومره کلماتو باندې مشتمل کیدلی شي. اور دې دوران کې نفسي مضمون باندې بزو چې کم عظمت خلفای راشدین عنوان دی غیبن درته بیا خیم چې دا تاسو څنګه خاکا جوړوي خو دومره یا ساتي چې نفسي مضمون کې هم اشعار کا درته یاد نه اشعار لیکل اشعار سره جندري پیدويږي په مضمون کې سړی شوق پیدويږي هغه سره ستاسو مضمون کې حسن رضی. اخیری چیز دی خاتمه اختتام یا حرف اخر. دی لیکل نمخ کې به ته د خپل مضمون یو نظر وګوري کدی کې تا نه چرته غلطی شي و دی خاتمه کې به ادراک وکړي چې مخکې ما یو خبر لیکلی و هغه باندې چونکې تاسو کې د شي پوی نشي نغې نه زما مقصود دغه دی یا ما دا جمله لیکلی و د نظر رجوع کو دا خبره ما ټیک نه ده کړي خاتمه دې ده پروي ندی وجنه مخکې به مطالعه وکړي چې کوم غلطي وي غي ته درو خاتمه کې کول شي یو کار به خاتمه کې دا کوي. بل دا چې خاتمه کې دویم کار ته داو کې چې د مضمون مالی کله دی کې اصل راز زما سو اور زه تاسو څه پیغام درکول غواړم حرف اخیر هغه دا مقصد دی چې استادی لیکلی مضمون نه دا قاری ته چې کوم د ستا مضمون پړوي هغه ته څه پیغام ورکول غواړي هغه تذکرہ خاتمه کې کیږي عادت اخر کې به ان شاء الله خیمه. اور چې کوم قاری دی دا مضمون پړوي هغه د ته دعوت فکر ورکي چې زه دې غم سره کړم ته د سفر کې ما سره شریک شي دا ته کوم ځای کې کوي حرف اخر کې. اور بیا بهتره خبره ده چې خپل مضمون هم په یو شعر باندې ختم کړي بهترین شعر ولیکي چې هغه کې مضبوط پیغام وي چې دا شعر بس دا ولیکي چې دا ساری مضمون کا خلاصہ میں اس ایک شعر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مضمون یہ بہترین شعر ورته ولیکي علامہ اقبال والا. اور بل خاتمه دومره اهم کردار دی مضمون کې کچره دا جاندار خاتمه وا مضمون بدن خوي اور که خاتمه کې کمزورتیا رااله د مضمون د عبس شو ولی ته چې کله دی خاتمه کې قاری ته یو دعوت فکر ورکې غزان سره غم کې شریکې نه چې کله غم کې د شریک نه کو خاتمه کې د دعوت ورنه کو غا په دینه پوي چې دا غون مضمون مولې پڑھاو کو دی مقصد څه ندی کې عام خبره ده چې خاتمه کې به ډېر توجه سره د کې به مهنت کې دا د نزه نشي. دین علاوه لیکلو د لپاره زیات مشق ضرورت دی. بعضی کسان د صحافت کورسو کې یو کال کورس کراچۍ کې مختلف مدرسو کې پڑھويږي خو چې هغه کله کور ترشي غلي کل نه کوي ناکال پر خبر ورته یاد بیا نه خبري یری شي اردو قواعد ورنه هیر شي. دیو جنا د تحریر مضبوطولو د لپاره لیکل ضروری دي. روزانه 10 لکيري کرخي ځان سره لیکه خو لیکه کله کتاب باندې کله دیوار باندې کله مدرسې باندې کله استاد باندې خو لیکل کوا. دا جاوید چودھری کلمونه رضی 0 پوینټ ډېر بهترین لیکل کوي. د زمایو ملګری تل غیر تو جی د نن ستا یو کلم په 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ باندې خرڅيږي کلم صرف اخبار ته چې ورکی پیسې اخلي یو کلم. تاسو خیر د اخبار کې لکه کلمونه وګورئ دا ول صفحه چې کسینګه واړې دې سیټ ده اور خلیکل جاوید چودھری عرفان صدیقی د خلیکل کې مخکې به ډاکټر ظهور احمد اوان غوغا وفات شو دغه کلمې بهترین کلمې وي د یو کسان خلیکل گئی نغه به امون ملګری ته وای چې دسه وخت چې ما به یو مضمون 25 ځلې کړو ووم بلی کړو چې دوباره کتل مو دا ټیک نه دی غو دوباره وران کو بیا وکینستم بیا بولی کول بیا دا ټیک نه دی بیا یو مضمون باندې 25 مضامین به ما 25 ځلې کړو کو اخر کې به یو مضمون نه مطمئن شون چې دا ټیک دی نه دې سره استعداد جوړی کنه جوړیږي چې په یو عنوان باندې ته 25 ځلې کلم ولېږي نه تحریر بنزد کی زما د خبره تاسو پوه شئ دیو جن زیات ضرورت مشق دی تاسو به مشق ډیر کوي یعنی بار بار لیکل بل چې کله تاسو دا عنوان لیکي یو مضمون باندې لیکل کوي د کې سرخیانی ورکول ډیر زیات ضروری دي څومره ډیر سرخیانی وي سرخیان زما مراد هډینګ دی صحیح ده کنه چې تاسو څومره ډیر هډینګونه ورکې د سره مضمون کې حسن پیدا کیږي او چې کم قاری دی غیته اسانتیا پیدا کیږي تاسو اکثر د کلمې کتلی کلمو کې عنوانات نه وي کلم ډایرک وي
خو چې کوم عام مضمون لیکل کیږي تاسو دا یا تحریری مقابله ته یا چاته یو پیغام ورکول غواړئ دسي نغې کې بیا زاد نه زاد سرخیانی ورکول پکار دي. اور دریم دا چې موضوع نه به بار نه وځي، خپل موضوع کې دنه چې کم عنوان میلاو شوی دی درته بغې کې به بحث کوي. مثال په تور باندې تاسو چې موږ کوم عنوان درکړی غسی شی دی عظمت خلفای راشدین رضی الله عنهم، دا عنوان دی کنه. ندی باندې چې تاسو څومره لیکل کوي خلفای راشدین نه بار لیکل بنه کوي. صحیح ده کنه. مثال په تور باندې تل اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت او سیرت باندې بحث کوي نو ټیک ته ثواب کار خو دې خو خپل عنوان نه سده بهر یا موجوده دور کې لګي مدارس او مساجد باندې خلی کل کې خو خپل عنوان نه سي خپل عنوان نه چې کوم موضوع درته میلاو دی عنوان غینه به بار نه وسی. بل دا چې ترتیب خاص خیال بساتي، کمی خبرې ماته ابتدا کې پکار دي، کمی خبرې مس کې پکار دي، کمی اخر کې پکار دي. کدا ترتیب نه تقدیم تاخير شو نو دی کې کم اجندري د مضمون کې غا ختم شو. اوس تمهید ابتدا کې لیکل پکار دي او ته اخر کې لګي چې الله تعالی نے انسان کو پیدا کړ ایک مقصد کے لیے بھیجا اور وہ هغه ایک د مقصد تراشي. نه خبره وکړه تمهید کې پکار وي اور اوس تا کم ځکه وکړي حرف اخر کې د کړي دي. نو مضمون څومره مهنت کړي غازه شو دیو جن تقدیم تاخير کې به چې کم شي مخ کې لیکل دي یا ورسته لیکل دي دغه خیال به هم ساتي. پنځمه خبره ده چې کله یو مضمون باندې لیکل کوي هغه به ټول چې کم اطراف دي کم مختلف پهلو دي هغه باندې به یو گہرا نظر ساتي هغه ټول ځان سره نوٹ کوي. اوس تاسو چې کله عظمت خلفای راشدین باندې تاسو بحث کوي یو خو به دې باندې بحث وکړي چې دا څلور صحابه کرامو اسلام نه مخکې څه تاریخ کې څه اهمیت دی، بیا اسلام راونه پس دیو څه کردار دی. مثال په تور باندې بیا دې سره دا بحث کول چې سیاسي کردار د دیو سو، معاشي کرداري څه دی، معاشرتي کرداري څه دی، جهادي کرداري څه دی، تبلیغي کرداري څه دی، دا ګوره ټول مختلف پهلو دي. دې باندې موجوده وخت کې چا اعتراضات او د اعتراضات ولې دي د دې جوابات چا کړي او څنګه کړي دي دا ټول ستا ذهن کې وا د دې په باره کې خاکا پراته وي او دا به ټول تاسو ته 3 صفحې ملاو دي چې دې کې به تاسو خپل د مضمون راغونډي دا به 3 صفحو کې د خپل څومره علم دی د علم نه زیات خبرې دا به تغې کې راغونډي ولې چې صفحې د اوس چاته وي چې 50 صفحو کې لیکلو هغه لیکل آسان دي 50 صفحې ډیر شي دي خو چې چاته دا وي چې د 50 صفحو لیکل 3 صفحو کې وکړه دا امتحان دی. اوس پوه شو هغه د موږ هم اصطلاح کې وي چې سمندر کو کوزه میں بند کرنا ندی وجنه ته ټول پهلو باندې خیال ساتل غټول راغونډول. شپږمه خبره ده چې جملې ساده ساده لیکل، آسانه جملې لیکل چې هغه باندې عوام او خواص دواړه پويږي. هغه د پر بهترین کتابونه چې کم دي غد حضرت مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکات مالیه دي اج کوم اردو کې ډېر انتهایی ساده انتهایی اسانه ار یو سړی ور باندې پويږي. اور البته چې کم بعضی مصنفین دي زموږه کبیرو کې غدومره ګران لیکل کی چې درې ځلې جمله پڑھاو کې نه پويږي چې دغه څه وي نغه بیا عالم سره پړوي شي خو عوام غنه فائدہ نشي چته که تاسو دا غواړئ چې زما د مضمون باندې زما تحریر باندې عوام او خواص پوه شي بیا به ساده ساده جملې لیکي اسانه ورکوټي جملې لیکي چې غډه اسانتیا سره پوه شي نه دی خبره خیال به هم مضمون کې ساتي. وما خبره ده چې مبهم جملې به نه ذکر کوي دغه جمله ذکر کوي چې نه خپل په نه پويږي نه چې ته نه پويږي قریب به څه پوي شي قریب یو جمله پڑھاو کې رسې په دې نه پويږي بل مضمون پرې دي چې دا سې لیکلي دي نیمه یو ځاړو پويګم نه ځکه موږ وایو چې مبهم جملې بنلې کې چې نتیجې ته سره نشي رسیدي. اتمه خبره ده چې د یو خبره به بار بار تکرار نه کوي چې یو خبره د ابتدا کې لیکلي مس کې بیا لیکلي اخر کې بیا لیکلي د جملې د تکرار سره قاری تنګي چې کوم هغه مضمون پڑھاول ولري ندی وجنه د جملو تکرار نه به ځان ساتي. اور دې سره سره یو اهم خبره چې تاسو به د مواد کم ځای نه خېسلوي. مثال په تور مې عظمت خلفای راشدین دي یو مواد دی به ته حاصلې د تاریخي کتب نه چې کوم زموږه مستند تاریخي کتابونه دي. دویم دا چې تاسو حاصلوي د احادیث کی کتب ولی احادیثو کې د صحابه کرام او عظمت چې کوم ځای کې ذکر شوی دی کتاب المناقب په نوم باندې کتاب المناقب دغه مختلف د صحابه کرام او عظمت هر صحابي باندې خپل احادیث راغون کړي محدثینو ډېر لوی کار کړي. دریم چې تاسو سره کم شیز دي د سیرت کتابونه کتب السیر کتاب السیر
ٹھیک شو کنه سیرت کتابونه مثال سیر الصحابه یو کتاب دی حیات الصحابه یو کتاب دی حکایت الصحابه حکایات صحابه دا مختلف کتابونه دینه سنورم دا چې دی باندې چا تحقیقی کار کړی وي تحقیقی مضامین علماء لیکلي ایسا مثال به طور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل کتاب دی صدیق اکبر عمر رضی اللہ عنہ خپل کتاب دی الفاروق اور حیدر کرار د حضرت علی رضی اللہ عنہ باندې دی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ خپل کتاب دی عثمان بن عفان مختلف علماء ډیر زیات کار کړي الحمدلله صحابه کرامو مې دا کتابونه تحقیقی مضامین دې سره سره صحابه کرامو مې کوم خلکو اعتراضات کړي دغه جوابات لکه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ کم رافض اعتراضات کړي دغه جوابات مفتی تقی عثماني صاحب دی کیو کتاب لیکل مختلف هغه کتابونه هم ځان سره سطل او مطالعه کی دې شی زونه تاسو دې کې تاسو سماعت نه هم फायदा کوي چته شي چا تقریر تاسو اوریدل چې غږ صاحب کرامو مناقب ډېر بهترین صورت کې بین کې سماعت نه फायदा کول شي اور دې سره سره اخبار کې کم مضامین رغلي خو چې غي سره حواله وي اخباراتونه تاسو फायदा وچته شي مضمون رغلي سړی ځان سره محفوظ کی دا ستا مختلف ذرایع دي بیا چې کله دې کتابونه تاسو مواد راغون کی دا مواد به مثال په تور باندې 100 صفحو دي خدا به 100 صفحو ته تاسو راغونډوي 3 صفحو ته ولی تاسو ته چې ټایم ملاو دی غان 2 غنټې دي 2 نیمه غنټې او چې کمی صفحې درته ملاو دي 3 صفحو کې دا غون مواد تاسو راغونډوي او د استاد 50 100 صفحو خبرې 3 صفحو کې لیکل دستا کمال دي دستا مهارت دی ولی نه سبا خلکو سره ټایم نشته چې 100 صفحې مطالعه کی هغه سره دومره ټایم شته چې هغه صفحه 2 صفحې 3 صفحې اسانتیا سره مطالعه کی نو د مضمون وته د تر غون کې مواد به د په ذریعہ سره تاسو حاصلوي اوس راځو مضمون طرف دا تاسو نوٹ کو خپل اوس دې مضمون سره متعلق زه تاسو صرف خاکا وړاندې کوم نو لیکل تاسو کار دی چې تاسو کله ابتدا د دې مضمون کې یو شعر بولی کې ابتدا کې تمهید نه مخ کې شعر تاسو خپل وګورئ کلیات اقبال کې یا بل ځای کې کم ځینی یو بهترین شعر چې هغه د صحابه کرام عظمت وي دویم تاسو دې پسې بل عنوان قائم کی خلفای راشدین مثال په تور باندې کون خلفای راشدین څوک دي آیا دا 15 دي سلور دي ٹھیک دی کنه خلفای راشدین جمهور علماء رائے دا چې دا صرف سلور دي حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعض علماء پکې حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلی دي چې دا ټول دي پکې خو بهر الجمهور رائے دا چې خلفای راشدین دا سلور چې کم خلفا دي دا مراد دي نو خلفای راشدین کون په دې باندې تاسو یو مختصر لیکلو کې ګوره دا ستاسو تقریبا تمهید دی یا دینه مخکې لګ لیکلو کا خیر هغه کې د صحابه کرامو چې د دین مونږ ته رسیدل دا د صحابه کرامو په ذریعہ سره رسیدل دی چې صحابه کرامو د اسلام کې بنیادی کردار لکه څنګه بنیاد د امارت کې بنیادی کردار وي هغه نه پس بیا خلفای راشدین کون د سره با شروع کی او چې کړه تاسو ته معلوم شي چې څلور خلفای راشدین دي نه پهلا به تاسو عنوان قائم کی صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه او چې کم شخصیت سره تاسو بحث کوي مفتی ریاض صاحب دامت برکاتهم علیه زموږ استادو هغه مونږ ته و خبرې ذکر کړې وي 2007 کې چې کله مونږ هدایت النحو ویل هغه خبرې درته عرض کوم چې هر مصنف سره تاسو بحث کوي هغه کې به و خبرو خيار ساتي سو خبرو و پهلا نمبر باندې نام او نسب نومي سدي او پلار نومي سدي او د کم خاندان نه دی دویم نمبر باندې چې کم شخصیت سره تاسو بحث کوي دغه سنی ولادت کله پیدا شوی دی نمبر 3 جای ولادت کم ځای کې پیدا شوی دی اور سلورمه خبره ده چې تعلیمی زندگی دا چې تاسو کم شخصیت سره بحث کوي هغه کې دا و خبرې ضروری دي تعلیمی زندگی پنځم دا چې د دې اساتذه کرام څوک دي نمبر 6 د دې تلاميذه څوک دي اور نمبر 7 سنی وفات کم ځای کې وفات شوی دی عام شخصیاتو سره چې کله تاسو درس نظامی مصنفینو سره بحث کوي هغه کې به تاسو د دې او خبرو خیال ساتي سو خبرې شوې ده او ټیک دی خو که تاسو لږ دې کې غور وکړئ اوس موږ کا صحابه کرامو کې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره بحث کو نام او نسب دا تاسو کتاب کې ملويږي
ٹھیک دی کنه شته دی پورا نسبی بیان شوی دی سن ولادت هم شته دی اگر چې مورخینو په کې اختلاف دی جای ولادت شته دی کتابونو کې لیکل شوی تعلیمی زندگی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله نه اسلام راوړ تر اخره پورې مشقتون مجاهدې سره او بځای تعلیمی زندگی ده نه پیغمبر سره پاتې کېدل تعلیم دی کنه اور اساتذه اکرام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو استاد دی غسوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردانی سوک دي شاګردانی صحابه کرامو چې چا دینه استفاده کړي ټول اور دې سره سره تعبیرو کې چا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زیارت کړي ټول دي شاګردان دي سنې وفات دان تاسو سنتیا سره ملوي خو زما خبري مقصود ده چې صحابه کرامو کې تعلیمی زندگی اور اساتذه کرام اور تلامذه دې په ځای باندې به تاسو د صحابه کرامو چې کوم قرآنی آیاتونو کې د دې عظمت راغلي دا بروچت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک راغلي چې د قرآن کې مختلف آیاتونو کې مختلف ځایونو کې الله پاک عظمت بیان کړي ثانی اسنین یزما فی الغار دا د چا تعریف دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه اندغه شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي چې 17 آیاتونه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منشا مطابق الله پاک قرآن کې نازل کړي دي هغه ایتونه روچتل دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عظمت ته دا رنګه بعض ایتونه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شي دسه بعض حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره پہلا نمبر باندې تاسو د قرآنی ایتونو به استدلال کوي دویم نمبر باندې احادیث مبارکه چې کم حدیث کې د کم صحابي عظمت بیان دي د تاسو ته د حدیثو کتب کې چې کم حدیثو کتابونه یې کې شته دي مثال په تور باندې مناقب ابي بکر مناقب عمر مناقب عثمان مناقب علی هغه کوم مناقب دي مناقب علی نه تاسو به هغه مناقب د التن روچت کی چې کم حدیث رغلی اوس ما هغه یو کتاب کې کترو صرف د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک 180 احادیثو کې تذکرہ رغلی عظمت تذکرہ ده اوس 180 حدیث خو درو صفو کې نه راځي کنه خو غینه چی ده چې کم بالکل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صرف عظمت کې دي ابو نه تاسو روچت کی کني دوی خلفای راشدین عظمت پر یو حدیثن کافی دي ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه سعد فی الجنه سعید فی الجنه هغه حدیثن کافی دي خو هی موجود هم تاسو په مواد قرآنی آیات او د حدیث مبارکانه راغون کی چې کله تاسو دا راغون کو دریم نمبر باندې تاسو لاړ شي آثار چې کوم کشرانو صحابه کرامو د مشرانو صحابه کرامو عظمت بیان کړي دي هغه د آثار ویل کیږي هغه آثار به تاسو روچت کی هغه کې عظمت وګوري هغه تاسو ځان سره محفوظ وساتئ دریم نمبر باندې ملفوظات کم اکابر دی په باره کې ذکر کړی دي لکه حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په باره کې سویلی دي ابن تیمیه رحمت الله علیه سویلی دي علامه ابن کثیر رحمت الله علیه سویلی د ملفوظات ویل کېږي د اکابر کم اقوال دي صحابه کرام مبارک هغه تاسو روچت کی ندی مختلف طریق تاسو به دیو جن چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنوان قائم کې ناول به نام او نسب عنوان شي دویم به سنی ولادت دریم به جای ولادت بیا به د تعلیمی زندگی په زمانه اساتذه کرام او تلامذه کا واچین خیر دی تلامذه خود د صحابه کرام مشته کنه هغه نه علاوه تاسو به د حدیثو کې جدي کم عظمت نه عنوان به قائم کې او مثال په تور باندې قران کریم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کا تذکرہ بیا رسول کی احادیث مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ یا عظمت احادیث کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت احادیث مبارکہ کی روشنی میں دبل عنوان شو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کومي غټه کارنامې دي دفاع ختم نبوت چې کوم مسلمه کذاب سره جنگ کړي دي جامع قرآنی جمع کړي دي ٹھیک ٹھیک ہے نا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس خلافت سنبال کړي چې سخت حالاتو دا بعضی امتیازي خبرې به تاسو غبزان له عنوان قائم کړي بیا تاسو عمر فاروق رضی الله عنه زندگی ته لاړ شي چې هغه کم کارونه کړی دي هغه فوج جوړ کړي انټيليجنس جوړ کړي ډاخاني نظامی جوړ کړي دي پولیس نظامی جوړ کړي دي مسجد کې باقاعده پختګي سره منبر او محراب او منارې د غي دور کې شروع شوی دي مدرسې بنیادی کې خدای هغه تاسو ته نه روچت کی بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی زندگی ته تاسو لاړ شي قرآنی پورا دنیا کې پیلاو کړی دی او نسخه تیار کې هر صوبې ته خپل هغه نسخه ولېګلې زکات بهترین نظامی چلولې دي جنگی مهارت کې خور تعالی پاک مهارت ورکړي به حضرت علی رضی الله تعالی دور تراشي حضرت علی رضی الله تعالی کمی کارنامې کړي کم زینی فتح کړي غا او بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی سره چې کم مشاجرات صحابه دغه ته صرف یو ټچ ورکی چې هغه خپل دور کې کم مشکلات هغه ودا چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی سره اختلاف پیدا شو هغه وجنه او بیا د الله پاک ورته شهادت نصیب کو ندا بس تاسو
دا به مواد شي، نفس مضمون به تاسو دې کې راشي. اوس اخیری حرف اخر چې تاسو لیکي نه، تاسو به حرف اخر کې دا ولیکي چې د صحابه کرامو عظمت د مطالعې نه پس موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې نن د امت مسلمه کامیابی صرف دې کې ده چې د صحابه کرامو زندگی مطالعه کی او غزان د پر نسب العين وګرځي. لہذا زه دا غواړم، موږ دا غواړو چې د صحابه کرامو عظمت پوره دنیا کې پیلاو شي. هغه لپاره طریقې کار دی چې مسجد کې د منبر او محراب نه د صحابه کرامو عظمت بیان کړل شي، دی باندې سیمینارز وکړي شي، کانفرنس ته وکړل شي، دی باندې ورکوټي شان کتابونه لیټریچر تیار کړي شي، هغه امت کې خور کړل شي، دی باندې کم اعتراضات دي دغه مدلل جوابات وکړل شي. دغه رنګ صحابه کرامو عظمت په هر سړي غوږ ته ورسي، دغه عظمت موږ زړه کې پیدا شي، هغه نه پس دې عمل باندې موږ ته عمل کول آسان شي. دا وستاسو شي حرف اخر او دعوت فکر ورکو عقاری ته چې د تاسو مطالعه کوږي چې دا وینا کول غواړم او زما دا میشن اخر کې یو شی د صحابه کرام عصبت باندې ولیکه، ستا مضمون په دې باندې راغون شو. په دې خبر باندې تاسو پوه شئ. چونکی مونږ نن صرف عظمت خلفای راشدین عنوان ګرځولو، دې باندې ته مختصر ما خبرې وکړې. بیا چې کلم عنوان بدلیږي بیا خبرې هم بدلیږي، بیا به عنوان دا چې کوم هیډینګز دي دا هم بدلیږي، سرخیانی هم بیا بدلیږي. عظمت خلفای راشدین سره مختصر خبرې درته ما عرض کړې.